دلته یو ډیره ناخوشګواره یو ډیره افسوسناکه واقعه راپېښه شوې وه. زه به خپل دې کیمرمین ته وښیم چې دا ما سره دا مشران کوم ولاړ دي او دغلته بیریباغ چوک ورته وایي. په دې بیریباغ چوک کې بېګا د شپې تقریبا لس نیمې بجې د دوی د کور یو ډېر ښکلی ځوان ظاهرشاه پکې لګېدلی دی. ورسره چې هغه کوم هغه چپس والا سره کار کولو، هغه جاډو باندې مشهور و، هغه هم لګېدلی دی. السلام علیکم برو. وعلیکم السلام. ستاسو څه نوم دی؟ امن خان جی. رحمت الف جارور ستاسو ورور و، بېګا بیریباغ کې واقع شوې، تاسو ته څنګه پته ولګېده؟ مونږ ته چیرې وشولو که نه، ما ته ویل راشي ستاسو ورور یو وفات شوی دی. هغه مونږ ډېر ورپوټ یې راغټ کړی و، د هغه پلار چې دا دماغ یې کار نه کوي او دا مونږ ډېر واړه راغټ کړي د خپل نصیب په دې مونږ خپله یې نه سوي. کله ما دلته د ستنې سره ودرېدم، ماما مې ما درته ماما ته مې ویلې چې هلکه تا ته خو هسپتال نه چا رینګ نه یې کړی، یې راته ویلې چې ما ته م رینګ شوی لا ورېږه لا صحیح پته نه لګي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. زه یم ګل رحمان او تاسو ګورئ کرایم سین ټي وي. یقینا کله چې په معاشره کې عدل انصاف نه وي نو زیاتره داسې واقعات رهنما کېږي چې چاته د خپل د مرګ د جوبلې علم هم نه وي. زه د یاقوت علاقه د بیریباغ ورته وایي. بېګا دلته یو ډېره ناخوشګواره یو ډېره افسوسناکه واقعه راپېښه شوې وه. زه به خپل دې کیمرمین ته وښیم چې دا ما سره دا مشران کوم ولاړ دي او دغلته بیریباغ چوک ورته وایي. په دې بیریباغ چوک کې بېګا د شپې تقریبا لس نیمې بجې د دوی د کور یو ډېر ښکلی ځوان ظاهرشاه پکې لګېدلی دی. ورسره چې هغه کوم هغه چپس والا سره کار کولو، هغه جاډو باندې مشهور و، هغه هم لګېدلی دی. په دې ډزو کې بېګا وفات شوی دی. د دوی رشته داران، د هغې والد صاحب خپلوان دا موږ سره ولاړ دي. د هغې په هکله به خبرې کوو چې دا څنګه دا واقعه شوې وه، دا واقعه څنګه راپېښه شوې وه، ولې دا واقعه وشوه. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کاکا ظاهرشاه صاحب څه کېدو؟ دا زما زوی جي. دا څه چل شوی و بېګا؟ دا جي دغه ځای نه یو دوه کسان راووتل او دوی دغلته ناست وو، بس فایرینګ یې وکړو، بس هغه دوه کسان پکې مړه شو، دا دوه پکې زخمیان شو. تاسو دغه ټایم کوم ځای وې؟ اطلاع درته وشوه یا څه؟ جي زه هسپتال کې وم، والد صاحب بیمار و، زه هغه سره هسپتال کې وم، بس چې رالم دې ډاکټر جي په موقع باندې دا ایوب ته راته وویل چې دغه ځای نه دوه کسان راووتل په موټرسایکل باندې، بس کلاشینکوف ورسره و، دلته نه ډزې وکړې او بس دغه کسان پکې ولګېد، دوه پکې مړه شو، دوه زخمیان شو. بس زما زوی پکې وفات شو. ظاهرشاه مونږ خو پولیس سره هم خبرې وکړې، هغه ستاسو اف آی آر هم چې کوم دی دا هم په نامعلومو تنانو دی. نو چاته خپل مرګ او د هم نه یاد چې یاره زما ګناه څه وه، ښکلی ځوان زوی دی او پرون دلته تا سره موجود هم و، نن دا ټول خپلوان تا سره ولاړ دي. هر سړي په سوال په ژبه باندې دغه یو سوال دی چې لکه ظاهرشاه څه ګناه کړې وه، څه جرم یې کړی و چې لکه داسې کلاشینکوف باندې ورپسې خلک راغی او ویې ویشتو. الله سره هېڅ ګناه یې نه وه کړې، نو هېڅ ګناه نه خبره یم. ډېر ټولو خلکو ته پته، ډېر خاکسار هلک و، ډېر صحیح تکړه هلک و. په دغه مسله باندې ته راغلم، نور واقع نه والله زه هم خبر نه یم چې داسې شی وشو. تاسو هم بېګا په موقع باندې موجود وئ، ویل کېږي داسې چې تاسو باندې هم ډزې شوي دي. واقعه راته بېګانۍ بیان کوي او آیا دې پسې شاته څه بدي ده، څه شوکه وه یا څنګه هغه سړی راغلی او تاسو ټولو باندې په دې ډکه علاقه کې ډزې وکړې او لاړ وتښتېدو؟ زه خو اوس تاسو ډېره شکریا ادا کوم، په لنډ وخت کې تاسو راغلئ او موږ ته لږ ساعت راکړه او زموږ اواز بلندوئ. زه هسپتال نه رالم، زما تره بیمار و او دا وخت زه دا ګاډی ما دننه کړه. دې وخت کې ظاهرشاه او دا چپس و، دا دواړه کار کوي، دغه ته چپس خرڅوي، کار نه رال او ځای کې را روان و. ما ګاډی دننه کړه چې رالم، ځای کې ډزې وشو. هغه نه ډزې وشو په کلاشینکوف باندې، چې ډزې وشو په دې اول ډزې وکړې، دا ساره صحت یې وکړې پوه شو. نو بیا چې زما را منډه کړه، بیا په ما یې ماشین را وګرځو او زه په منډه باندې یو کس ما سره یو بل ورور و، هغه هم سره دننه شو، په منډې مخې سره مونږ دننه شو. او بیا چې ما وکتو دا په دې کوڅه مخامخ لاړ، پوه شو، مخونه یې پټ و او سپین بوټان یې اچول، لاړ ووتو. ډزو کې خو تاسو بیا بچ شوي، بیا چې بهر راووتو نو بهر بیا څه ماحول و؟ بره ماحول داسې و چې قیامت و، بالکل قیامت و. ظاهرشاه لګېدلی و، ورسره بل لګېدلی و، لاره لاروي هم لګېدلي وو. ظاهرشاه لګېدلی و، ظاهرشاه په دې ستنې سره لګېده، بیا په ګرمه ګرمۍ کې دا مخکې تللی و. نو بیا چې هلته ظاهرشاه په هغه ټایم مړ و او دا کوم استاد یې چې دی دا چپس والا
رحمت دا کې لږه سوسه وه نور وکاس چې کوم دا هم زخمي وو او سرور هم زخمي وو پوه شوې نو قیامت و بس بیګا دا واقعه شوې ده ظاهره ده د هغوی جنازه مو شوه هغوی ښخ هم شوه څه نتیجه باندې تاسو رسېدلي یې چې آیا ستاسو چې د زړه بدي والا خبره وه یا هغه بل چې کوم د چپس والا رحمت کوم وفات دی د هغه څه مسله وه د زیرشاه چا سره جنګ شور جګړه کړې وه یاره زیرشاه خو ډېر خاکسار هلک و پوه شو نو یې جنګ ووهلو نو یې جګړه ووهلو ماوسن مونځ یې مو کړو بېکار له راغلی د کار ته ولاړو او یاره زړه دښمني زموږ شته خو هغه باندې فلحال مونږ دعوه ماوه نه کوو که نه او نه یې هغه سره کار شته پوه شوې نو دغه هلک سره کار نشته نه یې زیرشاه سره نه یې هغه سره کار شته پوه شوې هغې کې ستاسو روغې شوي دي بس هغې کې خبرې روانې دي او خو فلحال زه دعوه په هېڅ چا نه کوم او نامعلومه کې ما اف آی آر کړی د هېڅ ما دغه نشته خو هغې لاله اف آی آر ما نه دی کړی خو نامعلومه دي موږ په مشوره باندې بې کار کوو یقینا زمونږ د یاقوت علاقه چې دا په دې کې زیاتره داسې ناخوشګواره واقعات راپېښېږي زه به دا یاده کړم چې اکثر موږ سهار روځو کله یو ځای مړی شوي کله بل ځای مړی شوی د دې نه مخکې موږ دلته راغلي وو په دې لختي غاړه کې دې نه مخکې یو څو ورځې دلته ماهر خان وژلی شوی و په زیاتره کیسونو کې چې دی لکه دا ملزمان نه یې نیولې شوي او دا چې دا کوم ما سره دا موجود خلک دي دا ټول هم دغه یو تپوس کوي چې زیرشاه خو نه د چا خونه ړنګه کړې وه نه د چا کور ته وړېدلی و نه د چا عزت راغلی و او هغه وژلی شوی دی او دغه یو سوال د هر یو سړي په دغه باندې دی چې لکه سریام کلیام یو سړی راشي په کلاشینکوف باندې او هغه یوم نه دوم نه دریم نه په دې واقعه کې څلور لګېدلي دي لاره لاره ویم پکې لګېدلي دي موږ به ځو او د یاقوت پولیس سټیشن چې کوم ایس ایچ او دی ډي ایس پي دی هغې سره به هم په دې هکله خبرې کوو چې مطلب زمونږ په دغه ځای کې ابابیل والا زمونږ سیټي پیټرول والا مقامي پولیس چوکیات دي څنګه سریام یو سړی راځي کلاشینکوف راوړي او هغه دلته خپل هغه مقصد کې کامیاب شي او بیا وتښتېږي والسلام زیرشاه د کور نه پسته مونږ رحمت عرف جاړو د هغې کور ته راغلي وو په دغه بیریباغ واقعه کې جاړو هم بېګا وفات شوی دی او ویلی کېږي داسې چې د جاړو هېڅ قصور نه یا د بل چا بدي ده یا د بل چا ډز دی په هغې کې دي هم لګېدلي دي د هغې متاثرین دلته موږ سره موجود دي ورور یې موږ سره موجود دی نیکه یې موږ سره موجود دی د هغې په ژوند د هغې په هکله د هغې په روزګار په دې به خبرې کوو السلام علیکم ورور وعلیکم السلام ستاسو څه نوم دی امن خان جی رحمت عرف جاړو ستاسو ورور بیګا بیریباغ کې واقع شوی تاسو ته څنګه پته ولګېده مونږ ته چې رینګ وشولو که نه ما ته یې ویلو راشه ستاسو ورور یې وفات شوی دی پوه شوې زه ورغلم هسپتال ته هغه چې دی مثال او ساخل کوي چې داسې داسې کار دی مونږ اوسې زموږ نه چا څه بدي شته دی او نه مونږ ته څه معلومات شته چې دا مثال چا کړی دی یا چا نه دی کړی دی که نه پوه شوې بس بېګناه لګېدلی دی پوه شوې مونږ لا خپل کس نه دی کتلی پوه شوې هلته به یې خپله مزدوري کوله پوه شوې له 100 روپۍ به یې ګټلې او بس بېګناه یو کس راغلی د هغه شتی دی مونږ لا خپل دښمن نه دی پېژندلی جاړو دغه علاقه کې چیرمن دفتر هغه بیریباغ ته بتلو هلته یې روزګار مزګار شروع کړی و څه مشکلات و چپس یې خرڅول غریبي وه خپله مفلسي کوله او د ډز ښکار شو د هغه په ژوند باندې روشني واچوه ماشي مونږ خپله غریبي وه پوه شو والد صاحب مې لږ بیمار دی پوه شو بس هغه به دلته خپله مزدوري کوله بس اچانک دغه کار رالی او زبره د الله ته فیصلې دي چې دا به داسې اچانک به راځي چا ته څه پته لګي پوه شوې به دغه اچانک کار راغلی او نور الله ته پته رسي انشاءالله مخکې به څه کېږي د خیره مونږ ته یې بس انصاف وکړي آیا ستاسو خپل ځاني چا سره بدي وه یا د هغه خلکو چا سره څه بد رد ووه مونږ چا سره هېڅ بدي نشته دی پوه شوې دا مې نیکه دی دا مې تره دی مونږ چا سره یو ټاکه چې دی ماشومه پورې زمونږ بدي نشته دی شکر مونږ صفی د خیره زما دا رور دی د چا ته ضرر نه دی رسولی معلومات وکړئ جي ښه کاکا مونږ خو هغه لیدلی او رحمت عرف جاړو ستاسو لاس کې به رالوی شوی هغه له خو چې مونږ په هغه چهرې په لحاظ وګورو مونږ اکثر په ټیک ټاک ویډیوګانو کې هغه لیدلی دی خلکو به ورسره ټیک ټاک هم جوړولی ډېر معذوفه غوندې کې ښکاري څومره محنت هم هغه سره کړی او د هغه را په غټېدو باندې د کوټ په حالات باندې هغه مونږ ډېر ورکوټ یې راغټ کړي او د هغه پلار چې دا دماغ یې کار نه کوي او دا مونږ ډېر واړه راغټ کړي د خپل نصیب په دې مونږ خپله یې نسوي او دیو ته به مونږ ځان سبا هم ګرځول دا ګرځول او دا دوی مې دې سبا تلو مونږ د خدای فقیران او عاجزان فقیران یو نوڼې روټۍ پسې ورک شو چې ورک شو دغه زمونږ حل شي
غریب سړی خپل یو نوڼۍ روټۍ ګټي او دغه روټۍ د پاسې مخکینی راشي وی بولي نو یا دا زیاتی دی ظلم دی او که نه دی مونږ خو د علاقه کې تپوس وکړئ نه د چا څه بدي شته نه مخکې شته نه وروسته شته دی 5 وخته خپل لمونځ کوو او د الله نه خیر غواړو خو دغه ظلم زیاتی وشو پلار یې دغسې دی چې ماته کار نه کوي او کور یې د کرې دی او داسې حال دی خرچي دي ګرانې دي سړی زموږ نه بې ګناه بې خطا لاړه اوس د دې به آخر کېږي څه تاسو خپل ځاني چا سره رابطه وشوه ځکه په دې واقعه کې 2 تنان زخمیان هم دي یو هلته بل هم زیر شاه دی څه داسې خبرې راغلې وې چې لکه جاړو د هغې ښکار شو دا داسې کار شوی و چې دی د چپسو کار کوو دا ویډیوګانې به یې ورکولې چپسو کار یې کوو دا چرته یو ما ته ویلې شیره دلته یو کس دی او د هغه سره شریکېږم او دا چپس به خرڅوم د نیر غاړې ته ما ټیک د یاره خرڅوه خو ځان له خپله مزدوري له 10 روپۍ مزدوري کوه او داسې صفا ځای کې کنه غلطو خلکو سم کنه موږ غریبانان خلک یو چا د څپېړې هم یو هغه دغلته تللی و چپس به یې خرڅولو چېرته و نور کسان راغلي زه خو د فقیر صاحب جومات کې ودومه د شپې 1 بجې چې راپاڅېدم تهجد مې کول بېزوي راته رینګ وکړه چې ته راشه هغه چا وشتلی ډزو کې لګېدلې مونږ خو د چا څه نه مخکې بدي تېره شوي نو اوس دی او نو راباندې دا شته کېدی چې چېرته دی د چا څه بدي ده خو دا د چا څه چې وسو د دغه خلکو به د چا څه بدي و دا کار د دغه خلکو د لاسه شوی دی زموږ دې کې څه دغه نشته یقینا دا دویم کور دی چې مونږ هغه ځای له لاړ شو او داسې د ډزو ښکار شوي دي چې نه چا سره بدي شته نه چا سره څه مسله نه د پیسو مسله او هر یو کور هر یو مشر دغه یو سوال کوي چې زمونږ غریبي ده نم چا سره بدي شته نو زمونږ د قانون د چارواکو نه د دغې خلکو هم دا مطالبه ده چې هغه قاتلان چې هغه سریام راغه په کلاشینکوف باندې ډزې وکړي دغه هم ښکار شو دا نور خلک هم د ډزو ښکار شو په هغې کې ژوبلې مو شوې خلک پکې وفات شوي هم دي یقینا چې دا د پولیس دپاره یو کل عام یو چیلنج دی چې دا ملزمان ونیولی شي دا غریبو خلکو ته انصاف میلو شي دوی به خپل انصاف او دغه دپاره غوښتنو دپاره هغلته به هم راځي خو بیا هم د دوی په ژبه دغه یو سوال دی چې زموږ رحمت چې دی لکه د ده نه توره ګناه وه نه سپینه ګناه وه او پولیس ته بیا هم یو دوی مطالبه هم دا کوي چې د هغوی قاتلان ونیولی شي او هغه تورو تبو شاته شي وقاص خان تاسو هم په دې بیګاني فایرنګ واقعه کې زخمی شوي یې هسپتال ته تللي وئ دا څه واقعه شوې وه څه چل تاسو څه کول څه مو لیدل والله زه هغلته پل سر کې ولاړم ما ته زموږ د یو رینګ رالی کور نه زموږ نیکه بیمار دی پوه شوې ما ته رینګ رالی ما ته ویلې چې ته کور ته لاړ شه پټونه مټونه سم کړه حاجي صاحب ډېر سخت دی زه هلته نه روان شوم ناظر شاه او دا جاړو هلته ولاړو دوی ته مې وویل تاسو به راځئ داسې داسې کار دی حاجي صاحب بیمار دی دلته رالم دلته د ستنې سره ودرېدم ماما مې ما درته ماما ته مې ویلې چې هلکه تا ته خو هسپتال نه چا رینګ نه یې کړی راته ویلې چې ما ته هم رینګ شوی لا ورېږله صحیح پته نه لګي او زه دې کې مې موبایل کې نظر شو ما کال کول اخوانه په ما باندې ډزې شو د کوڅې نه هلکان نه ووته په ما ډزې شو زما ورته نظر نه و زه چې شابې ته ولاړم زه پر یې لاس ولګېدم ما ته هېڅ سره چې منډه کله چې منډه مې کړه زه کور ته دغه پسې نه وتم چې بار راووتم دا نور هلکان یې ویشتي دا مازر شاه وه جاړو بل ماما و هغې مې ویشتي و زخمي دا 2 پکې مړه دي زه پکې خپل هم لګېدلی ناظم صاحب تاسو خو د دې علاقې ښه خدمت هم کوئ او دلته د هر چا جنازه د هر چا مشکل ته کاڼه کچری ته هر چا له تاسو درېږئ دا څه وشو دا څنګه دا خلک راغلي شپې ناوخته ټایم دی پرون مونږ دلته د حجرې له هم راغلي وو دا 2 هلکان چې کوم مړه وو هغې له هم راغلي وو دا څه شوي وو ناظم صاحب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم تر ټولو نه مخکې خو زه ستاسو د میډیا والا شکریه ادا کوم چې تاسو سره زموږ د عوام دومره غم دی او تاسو زموږ د خبره افسرانو ته رسوئ زه په حجره کې ناست وم دننه ناست وم چې فایرنګ شولو چې فایرنګ شولو هغه اړه کسان مې وکتلو خو تېره وه ومې نه پېژندل په دې خو کوڅه باندې ننوتل او دغه یو کس دې طرف ته راوښتي وو هغه دې طرف ته ولاړ وو او بس بیا مونږ کسانو پسې خو څه خاص منډه ونه واله ځکه چې مطلب دا دی بیا مونږ یو کس پکې په موقع مړ شو یو په لاره کې هسپتال کې مړ شو دا 2 یو خوری یو وراره مې چې کوم دی دا ورور مې پکې زخمي شولو زه دا وایم چې دلته څوک یو ټانکه چرس نشي تېرولی په لاره باندې څوک چاقو نشي تېرولی دا دومره غټه اسله دلته څنګه راله او دا دومره فایرنګ څنګه وشو
او دا دومره موټر سایکل څنګه رالي او بیا دی دا ویډیو شته دی هر څه شته دی او بیا د یو بهادر افسر میا سعید صاحب یو نامي ګرامي افسر دی د هغه په حکومت دغه کې دغه څنګه وشو چې هغه ډېر ایماندار او سخترینو افسر دی هغه ښه خلک داسې دغه کړو ښه وسلو والا بند کړو موږ ته د وسلې والا صدر ورسېدو زموږ ایس ایچ او صاحب موږ سره ښه منډه وکړي دا نه وایي چې موږ سره نه وکړي موږ سره ډي سي پي صاحب هم منډه وکړي ټول تپوس هم راغلي وو جنازې هم راغلي وو هر څه راغلي وو خو دا ده چې اوسه پورې لا خپل دغه ته نه دي رسېدلي او باقي زمونږ هغه زړه خبره وه هغه خلکو سر باندې زموږ څه داویداري په دې نشته دی چې هغوی دونه جرأت نشي کولی دا جرأت چې کوم دی چې هر څوک وي خو فلحال موږ نامعلومه راپورټ کړی دی موږ د سی سی پي صاحب ته لاول سلام کوو او بیا ورته دا وایو چې سی سی پي صاحب موږ له دا مسله حل کړه سبا به دا مسله موږ سره بیا کېږي یا به بیا وشي یا که بل چا سره وشي په هغې موږ خفه کېږو نو موږ دا انصاف غواړو نو چې موږ سره دغه انصاف وشي او حقیقي ملزمان دې ونیول شي زموږ په چا باندې داویداري نشته زموږ بچي ټول د قرآن حافظان دي موږ د جنګ جګړو والا د غلطو خبرو والا د دې خبرو والا خلک نه یو او بس موږ دا نه پوهېږو چې دا څه چل شوی دی او څه شوي دي نو بس موږ د سی سی پي صاحب نه او د نورو افسرانو نه او د ټولو نه انصاف غواړو او دا خبره زه هر ځای ته رسولی شم خو موږ ته پته ده چې سی سی پي صاحب ښه بهادر سړی دی او ښه تکړه سړی دی ما ته پته ده چې په پولیس یې زور اچولی